نن موضوع دا د ذوالحج اولنې لسو ورځو فضیلت په باره کې او د قربانۍ الله فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا الله فرمای دا ټول میاشتې دا زما دي یعنی ما پیدا کړی دي بیا په دې میاشتو کې فضیلت الله رب العزت په یو بل باندې ورکړی بیا په دې فضیلت کې الله رب العزت د ذوالحج میاشت هم راوستی ده الله په قرآن کې فرمایي ولیال عشر الله فرمایي زما د قسم وي په دغه لسو شپو په ورځو باندې یعنی د شپو په لسو ورځو باندې دې زما قسم وي پته ولګېده چې الله رب العزت د ذوالحج دغه لس ورځې دا ډېر د برکت والا ګرځولي دي او د خپل بنده نه په دې لسو ورځو کې آخري لس ورځې په دې کې لیلة القدر پټه کړه نو الله رب العزت دغه رنګې د اول عشرې ته ډېر فضیلت ورکړی د ذوالحج والا ته ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی تاسو پا دی ورځو کی تسبیح ډیر وای یعنی سبحان اللہ ډیر وایا ولی دا ورځې د برکتونو والدی او بیا یو فرمایل تکبیر پکې مو آیا الله اکبر ذکر پکې ډیر کوا نبی علیہ السلام دریم ذکر ہے وی تحلیل پکې کوا د لا الہ الا اللہ ورد پا دی لسو ورځو کې ډیر زیات وکا نبی علیہ السلام د دې لسو ورځو فضیلت وښوده چې ای زما امتی په دې لسو ورځو کې د دې دریو تسبیحاتو ذکر ډیر وکا سبحان الله الله اکبر او لا الہ الا اللہ د دې ذکر کوا ستا جبا دادی پدی باندې لوندی ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا دی لسو ورځو روجا چې څوک یو ورځ روجه ونیسي نو د هرې د یوې ورځې روجې په بدله کې الله رب العزت دله د یو کال د روجو اجر ورکوي بیا دویمه روجه ونیسي نو بیا د دویم کال د روجې اجر ورکوي دریمه تر دې پورې چې د 9 روجې ونیوي الله رب العزت بدله د 9 کالو روجو اجر ورکي دغه خصوصیت صرف او صرف الله رب العزت په دې ذوالحج کې ښودی دی
او بیا نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دی ہر شپه کی عبادت کول گویا دا داسې دی لکه په لیلۃ القدر کې یعنی په شب قدر کې سړی عبادت کوي. مسلمان ورورا فرض مونځ د ماسخوتن کوا کچره تهجد او نفلونه نشو کوله فرض مونځ کوا سنت کوا او واجب کوا او دین بعد لور تسبیحات کوا 2 رکعات نفل کوا چې دا دې وکا گویا دا تا داسې عمل وکا لکه په لیلۃ القدر شپه کې دی عبادت وکا. او که کم مسلمان په دې 10 ورځو کې تهجد ته پاسي نو د دا اجرونه الله رب العزت په څو چنده اوچتوي دومره اجر په دې تهجدو کې ورکوي لکه د لیلۃ القدر په شپه تهجد کړي. الله رب العزت دا میاشت کې دا 10 ورځې دومره د برکتونو وګرځولې ولې ځکه چې په دې 10 ورځو کې الله رب العزت ابراهیم علیہ السلام ته حکم وکړ او امتحان په وکړ چې زما د پاره د خپل نازولې بچي نیازبین بچي دغه رومبنه بچي چې بل بچي دی نشتا دغه بچي زما د پاره ذبح کا. بیا دغه امتحان ابراهیم علیہ السلام پخپل بچی کوي پخپل بچی باندې ازمایش کوي او ته فرمای بچیا خوب ملی دلې دے علالوم دے اسماعیل علیہ السلام و ته فرمای یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا جانا دغه شی دا پورا کا ما علال کا پتا باندې ازمیخ دا الله د طرف نشوي او په ما باندې ازمیخ امتحان د پلار د طرف نشوي پلارا دا خپل ازمیخ دا خپل امتحان دی په ما پورا کا. الله رب العزت تا دغه منونو سره د حج اغا مقامم اولگو او دا دی بنیادم ابراہیم علیہ السلام کی خود دغا 10 ورځې الله رب العزت دومره مقرب وګرځولې دومره عزتمند وګرځولې چې الله رب العزت دغه ورځې دا د لیلۃ القدر اجر عمره ته ورسولې. خو مسلمان د دې ورځو نه خبره دی مسلمان دا ورځ هم نه پیژني مسلمان په دې کې روجیم نیول غواړي. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام د ذی الحجې اړومبنۍ 10 ورځو کې به نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا چا د قربانی اراده او دا قربانی کول غواړي نو دا دی نوکان او دا دی ویخته دا نکټ کوي وجه دا چې ستا او زما تشبیه د حاجیانو سره راشي زما او ستا مشابهت د حاجیانو سره راشي دا به نه کټ کې دا به پرېږدې مسلمانا ما و تا خو نوکان پرېښوده ما و تا خو ویښته پرېښوده ما و تا یې نه کټ کوو خو مسلمانه په دې 10 ورځو کې ما و تا د بل مسلمان زړه کټ کوو د بل مسلمان لاس کټ کوو د بل مسلمان عزت کټ کوو
د بلې تور سرې څادر شلو مسلمانه د بلې تور سرې بچی مړ کې و مسلمانه ستا د دې ویښتو د نیوکانو فایده څه شوه دا شریعت خو تا ټریننګ کوي دا شریعت خو تا په اصولو باندې ودروي مسلمانه صرف ما و تا دین نوکانو ته وویل چې بس په دې قربانۍ کې نوکان مه کټ کوه ویښته مه کټ کوه او که چا کټ کړه ډایرکټ پې د کفر فتوه لګې که چا کټ کړه ډایرکټ ورته وایي قرباني دې نه کېږي و مسلمانه ته دوکه کې ته رشوت اخلي ته سود کې ته د بل مسلمان سره دوکه کې په دې ورځو کې ستا قرباني نه ماتېږي که چا نو کټ که بیا قرباني ماتېږي مسلمانه د دغې مردارو نه ول ځان بچ کا مسلمان وروره د دغو فسادو نه ځان ول بچ کا مسلمانه ګاونډي نه ځان بچ کا پام کوه ګاونډي ته تکلیف ورنه کې مسلمانه تا سره صرف د نوکانو او د ویښتو غم دی دا خو ستا خپل عمل دی که دې وکړه اجر به میلاو شي که دې ونه کړه ګناه درته نه میلاویږي مسلمانه خو مسلمانه که ګاونډي دې په عذاب که مسلمانه که ګاونډي ته دې تکلیف ورکه دا دې حرام کار وکړه په دې دله ګناه میلاویږي په دې دله عذاب میلاویږي مسلمانه یوازې ګناه پرېږده عذاب پرېږده مسلمانه نیک عمل باندې نشي خلاصېدی د قیامت په ورځ ځای دې ډایرکټ جهنم دی ګاونډي دومره به خیال کې د ګاونډي به دومره عزت کې ما و تا دین را غونډ که ما و تا دین را جمع که صرف خپل خواهش مې وګرځو صرف خپل تابعداري مې وګرځوه چې ما ته پکې فایده وي دا به دین وي چې ما ته پکې نقصان وي دا به دین نه وي مسلمانه نن ما و تا هغه ښکلی دین چې نبي علیه السلام پې وینې توی کړې چې نبي علیه السلام پې خپله لوریانې شهیدانې کړې چې نبي علیه السلام پې خپله صحابیاتې چې اوله زنانه چې شهید کېږي و ابو جهل په اوښ پورې تړي او په میانځې شلی زنانه او صحابیاتو پې قربانیانې ورکړې خپل بچي پې ورکه و مسلمانه ما و تا پې خپل عزت وګټه مسلمانه ما و تا پې مال او دولت وګټه مسلمانه ما و تا بل کور ولرزو خپل بچي مې پې خوشحاله که مسلمانه ما و تا د بل میندې بچي مړه کړه ما خپله ښځه خپل بچی خوشحاله که ته به ما قرباني وکړه قرباني یوازې سروي ته خو نه وایي د پیغمبر د پیدایش نه واخلې تر وفاته پورې چې څومره قربانیانې کړي دي څومره تکالیف یې برداشت کړي دا ما و تا دپاره قرباني ده په دې به نه وانېږو دا نقش قدم به خپلو ما و تا د پیغمبر ټوله زندگی شاته وغورځوه صرف قرباني چې د خپل خواهش مرضي مې وه هغه مې ترې راواخیسته صرف نوکانه ویښته مې ترې راواخیسته صرف او صرف موز مې ترې راواخیسته روژه مې ترې راواخیسته حج او عمره مې ترې راواخیسته مسلمانه دا نور عملونه د معاشري اصول دا مې شاته وغورځول معاشره مې شاته گزار کړه ګاونډیتوب مې شاته گزار کړه مسلمانه نبی علیه السلام د ټولو نه زیات زور چې ورکړی دی هغه حقوق العباد دي خو لیکن په حقوق العبادو کې یو حقوق الله دي هغه دغه چې ما وتا کو په اصولو کې د ټولو نه سخت زور چې نبی علیه السلام ورکړی قرآن ورکړی هغه د معاشرې په اصولو ورکړی
نن زما د معاشري اصول وګوره، نن زما د معاشري زندگی وګوره. او کته دا وې چې ما په ځان باندې د حاجي صاحب نوم لګولې، ما په ځان باندې د مولا نوم لګولې، ما په ځان باندې د تبلیغي نوم لګولې، ایمانه چې سه روزه نه فوت کیږي، جی مانه کال کې چله نه فوت کیږي، او ستا ګاونډي ستا نه خپله واوره مسلمانه دغه چله او دغه سه روزه او دغه شب جمعه دې په کار نه راځي، دغه منځونه دې په کار نه راځي، دغه حجونه دې په کار نه راځي. په حقوق الله کې به پاس شي، په حقوق العباد کې به جهنم ته ځي. مسلمانه تا ته نبی علیه السلام روایت نه دی معلوم؟ زنانه عبادتونه کوي، ګاونډي ته خفه دی، نبی علیه السلام فرمایي ځای جهنم دی. مسلمانه بله زنانه ده، منځونه صرف فرض مونځ کوي، نفلي نشي کولی، خیراتونه نشي کولی، حج نشي کولی، عمره نشي کولی. ورته عرض کړي د الله پیغمبره ګاونډي ته ډېر خوشحاله دی، نبي علیه السلام وفرمیل دا به جنت ته ځي. ډېر خیال وکړو په دې لسو ورځو کې، په دې لسو ورځو کې یوازې په نوکانو په ویښتو زور مه ورکوه، هغه ځان ته عبادت دی. خپله زندګي په خپل ګاونډیتوب کې ښه کړه چې تا ته الله لږ مالک د یو کور جوړ کړی، د خپل هغه چې ستا ماتح دي تا وله کور په کره یې ورکړی، د هغې خیال وکړه، د هغې ګاونډیتوب خیال وکړه. شاګرد دې په دوکان کې نیولی، دغه شاګرد خیال وکړه، دا نه چې هغه تا نه بیزاره شي، دا نه چې ستا غیبت یې پاشي شا خلقو ته وکړي. په دغه ملاتوب به زه څه وکړم، په دغه تبلیغتوب به زه څه وکړم، په دغه حاجیتوب به زه څه وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی دا لس عشر مفهوم مبارک دا سے دے، دا لس ورځې د ذی الحجې په دې کې عبادت چې څوک وکړي الله رب العزت ته دا عبادت دا ډېر زیات محبوب دی، ډېر زیات ورته خوښ دی چې په دې لسو ورځو کې څوک عبادت کوي. خو عبادت هم دوه قسمه دی، حقوق الله و حقوق العباد دواړه پکې. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای و ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اوس د تکبیرات ورځې دي، اوس خو زمون الله مو دې معاف کړي، اوس خو به بیا فتوی شروع شي، بیا به عوام را پاسي، دا دوه میاشتې مړی په دې عرفه په ورځ به هر یو را بیدار شي، کالو سر به مړی په روژه کې به هر یو را پاسي، کالو سر به مړی په اختر کې به هر څوک را پاسي. دا پلانکی داسې وایي روژه شته او نشته، عرفه داسې ده او سبا داسې ده. د هر چا خپله مرضي ده، د هر چا خپله خوښه ده چې څوک څنګه روژه نیسي، څوک څنګه عرفه کوي، د هر چا خپله خوښه ده. خو په چا فتوا مه لګوه مسلمانه چې فتوا ولګوې چې د پلانکي روژه نه کېږي او نن صحیح روژه. 18 د اتوار ورځ اخري ورځ ده، 19 تاریخ نه به ستا نوکان، ستا ویښته، ستا د معاشري اصول دا په ځان باندې لاګو کړه، کالو سر یې لاګو کړه، د ګاونډیتوب خیال وکړه، دا نه چې صرف په دې لسو ورځو کې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی به چې کله ذی الحجه اوله ورځ شروع شوه تر لسو ورځو پورې به، تر حجه پورې به دی په بازارونو کې ګرځېده او په زور سره به تکبیر ویلو، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد.
داسې به روان وي ځان سره به تیز تیز ویله څوک به چې ورسره خوا کې تېرېده یا به چا ولیده داسې نږدې مسله کې نو بیا به هغې واورېد هغه خلقو به مو سره تکبیرات یې ځان څه شروع ما او تا خو شپه ورځ بازارونو ته ځو چېرته مو تکبیرات ویلې چېرته مو تکبیر ویلی دا نه وایي ولې دې کې مونږ ته فایده نه ښکاري مخامخ چې کم شي کې مونږ ته پیدا ښکاري مونږ صرف هغه عملونه کوو ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی مونږ د قربانۍ دپاره یو ګډ واخیست او رامووست وی په دې کې یو زناور راغی هغه زناور د دې ګډ نه غوږ هم وخوړه چک یې پې ولګو لږوندې غوښې تې وخوړ او شا طرف نه یې پیم چک ولګو او لږوندې پوټۍ غوښه یې دغه ځای نه هم بېله کړه او هغه زناور وتښتېده شرمخ وی مونږ نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلو چې د الله پیغمبره دغسې زناور راغی او زمونږ ګډې دغسې زخمي کړ وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې حلال کې په دې قرباني کېږي دلته اوس یو مسله یاده مونږ خو اورېدلې ټول عمر یو رنګې خو چې بیان کې بل رنګې بس فتوی بیا په معاشره کې ځکه چې عوام خو ټول مفتیان دي دا مونږ خو هسې کتابونه زاړه کړي دي ځکه چې د مسلې تپوس به د عامي سړي نه کوي که عامي په لاره عالم ته روان چې د یو مسلې تپوس کو عامي به ورته وي چېرته ځې ویره داسې زم خوب مې لیدلی یا مسلې څه خوب دې لیدلی څه مسله ما ته تپوس کړی دی دا جواب دی هلکه د هر خوب د هرې مسلې خپل خپل تعبیري مسلمان جماعت ته نه پرېږدي مسلمان جماعت ته نه پرېږدي چې د عالم نه تپوس وکړي مدرسې ته نه پرېږدي عالم نه تپوس وکړي ځکه هر سړی مفتي دی او نن سبا خو مفتیتوب داسې شی دی اوس په موبایل هم مفتی جوړ شه په موبایل یې ورکړي 10 दिन में مفتی بن جاؤ 10 दिन में واوره راشه اوس کېدای شي راشي چې 5 दिन में عالم بن جاؤ او بیا به 2 ورځو کې شیخ القرآن بن جاؤ او په 3 ورځو کې بچې شیخ الحدیث بن جاؤ دا دین دومره کمزوری نو مسله واورو یو سړی غریب دی په ده قرباني نه وه خو لیکن د جذبې او د محبت د وجې نه ځان نه پیسې زیاتې کړې او لاړو څاروی چا سره په شریکه واخیستو یا ځان ته چلی و ګډې واخیست بالفرض کې دغه څاروی دغه چیلی دغه ګډ دا مړه شو یا چا پټ کړه نو په دغه غریب دوباره قرباني نشته او موږ پښتانه یو اوس به دا خامخا کوي په دې نشته مالداره سړی د چې څاروی واخیست او دا مړ شو دغه مالداره سړی به دوباره بله قرباني کوي ولې د 10 نصاب د 1 لاک نه بیا هم زیات پروت دی تر 3 ورځو پورې که چا سره پیسې راغلې د اختر ورځو کې او په 3مه ورځ د مازدیګر لمونځ نه مخکې دله پیسې میلاو شوې او دومره ټایم د دسره و چې دا پکې څاروی اخیستی شي او ذبح کولی شي په ده باندې هم قرباني فرض ده واجب ده کوي بی مونږ څه وایو په مالداره سړي بله نشته دا د چا ویلي دا جي عوامو مفتیانو شیخ الحدیثانو شیخ القرآنو ویلي ور یاد وساتو نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی وی د قیامت علامې کې یو علامه دا ده وی خلق به په نرمو بسترو ناست وي فتوی به خلقو ته ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی په خپله به مو ګمراه وي بل به مو ګمراه کوي الله مو دې معاف کړي لکه نن مونږه د یو مسلې پته ته نه وي ورته ویل ادري ما له پته نشته خپل آخرت مه تباه کوه او که دله پته وي ورته ما له پته شته دا مسله داسې ده دویمه مسله
په مسافر قرباني شته او کنه مسافر دو قسمه دی یو داسې مسافر چې هغه د 15 ورځو نه زیاته اراده ده یو ځای ته لاړو والته دا پروت دی مزدوري کوي یا د 15 ورځو نه زیاته اراده ده او دا څنګه هلته ورسېد دا به مقیم مونځ هم کوي او د باندې قرباني واجبه ده که مالداري په ده قرباني شته دویم داسې مسافر چې دا یو ځای ته لاړو او د ده اراده د 15 ورځو نه کمه ده 14 ورځې اراده یې ده 13 ورځې اراده ده 10 ورځې ده 15 ورځې ده او په ده باندې د حج ورځې د قربانۍ ورځې راغلې نو په ده باندې قرباني بیا نشته ولې دا حقیقي مسافر دی په ده باندې بیا قرباني نشته او یو بله مسله راغلې ده دا مسله واورو د هر چا خپل تحقیق دی خو دا مسله غور سره واورو ما ته مخکې ورځو کې چا وویل چې استاد جي اوس بعضې ځایونو کې داسې خبره راوتې وایي ته به حصه ونیسې او ته به ورشي پیسې به ورکې لور باقي لاړ شي څاروی به هم خپله راولي او هر څه به خپله کوي صرف تا ته به ټیلیفون وکړي د اختر په ورځ چې ته راشه او قربانۍ ټیم کې به حاضر شي نو پای کې 2 حصې تا نیولي 2 بل نیولي 2 بل نیولي نو چا چې 3 حصې نیولي نو هغه له به 2 خپې میلاوېږي نوره به غوښه میلاوېږي او چا چې ونیولې ده نو هغه ته به نه میلاوېږي او چا چې 2 نیولي هغه ته به وخت په میلاوېږي داسې څه ترتیب یې جوړ کړی یاد وساتو دا دې ته اول سوچ وکړه ستا د خوښې څاروی رانغې منځ ته راغی ستا څه شریک دی بل کس د هغه او ستا په غوښه کې نقصان پیدا شو تا ته 2 خپې میلاو شو هغه ته میلاو نه شوه قربانۍ کې بیا ټک پیدا شو که بیا دومره یې نو بیا داسې وکړه چې پیسې راواله وله ورېکړه چې دا زما د حصې نه شوه زه د غوښې تپوس هم نه کوم بس چې هر څه ما د الله د رضا دپاره ورکړه په هغې کې بیا د غوښې لالچ نه راځي دلته کېږي که نه کېږي نو نبی علیه السلام څه فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی چې کم شی دې په شک کې واچي دعه پرېږده نو چې ستا د اولې ورځې نه په زړه کې شک پروت دی نو دا قرباني به دې بیا قبوله شي کوشش دا وکړو په خپله لاړ شي او په خپله سړی څاروی ځان ته والي یا رور ولیږي خو چې کله دې شک پیدا شو په یو څاروي کې بعضې خلک وایي که نه یعنې چې به دا دومره مسله یعنې غوږ کې دومره دی غوږ مسله خو صحیح ده د لکۍ مسله بېله ده د هغې خپلې مسایل خو بیا هم چې د شک پیدا کېږي مه یې اخله یو 15,000 2,000 بل سقخې ګران واخله خو دغه مه اخله پرېږدې نو د ویښتو په اصولو پوه شو نوکان او ویښته صرف 2 ورځې پاتې دي اتوار ورځ اخیري ورځ ده پکار دا دی چې دغه ورځې پورې مونږ هر څه خپل واخلو هم که بعضې داسې وي چې ترې پاتې شوي او غټ شو نوکانې یا بریتونه ډېر غټ شو دا ځای نه زما وله دا خیر دی دا چې شونډو څخه نه لګي دغه که غټ شو او اوبو سره لګي دا حرام دي بیا یې کټ کا بیا تا له ګناه نشته